ملت پاله ګوند قومي وطن پارټي وایي چې په صوبه کې وړاندې کړی شوی بجټ د ولس په ګټه نه دی او په ولس یې پکې یو شمېر ټکسونه لګولي دي چې د وړاندې د صوبې د ولس معاشي وضع خرابه ده او نوره به هم خرابه شي. دا خبره د قومي وطن پارټي صوبایي صدر سکندر حیات خان شیرپو د ګل پرواز په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. هغه وایي چې په صوبه کې بجټ وړاندې کړی شوی خو د نور کله پرنګ د ځل هم پکې د ولس خیر نه ښکاري او نسته د ترقیاتي کارونو لپاره ورسره وضع پلان موجود دی. ښاغلي سکندر حیات خان شیرپو د وزیر اعظم لخوا د پوجي اپریشن په اعلان ویل چې دوی په اعتماد کې نه دی اغستې شوی او باید چې ټول سیاسي ګوندونه د کینی او په دې خبرې وکړي. ښاغلي سکندر حیات خان شیرپو ویل چې په پښتونخوا صوبه کې څومره خو عملیات شوي دي نو د هغې وروسته ترهګري ختمه شوې نه ده بلکې لا نوره هم زیاته شوې ده او باید چې د دغې څېړنه دې وشي چې داسې ولې کېږي. نوموړي وویل چې ترهګرۍ په ضد جنګ د پښتونخوا صوبې ولس په زرګونو شمېره کې قربانۍ ورکړي نو دومره دوی ته حق شته چې پوښتنه وکړي چې ولې یو وارې بیا دا ترهګري راپورته شوه. غلط پالیسیز کی وجہ سے یا درمیان میں کیا ایسی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے آج یہ پھر یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارے صوبے کے ہزاروں بزرگ ہماری مائیں بہنیں ہمارے بچے شہید ہوئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا حق ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں پھر بتایا بھی جائے کہ کیوں پھر یہ مسئلہ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے. تو اس کی طرف اس کے اوپر ایک پوری بحث ہونی چاہیے اور اس میں یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. هغه وایي چې په صوبه کې د امنیت حالات خراب شوي دي شوکې ډاکې کېږي د قلنګونو لپاره خلکو ته ټیلیفونونه کېږي او باید چې صوبایي حکومت دې دې طرف ته پاملرنه وکړي. یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پچھلے کچھ مہینوں سے دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم ہر کام اب کسی اور کو حوالہ کرنے کے اس میں لگے رہتے ہیں اور خود جو کام کرنے ہیں وہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ پولیسنگ اور لا اینڈ آرڈر جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے. یہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو چوریاں ہو رہی ہیں جو موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے جو بھتے کی کالز آ رہی ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دا یادونه ده چې څومره هم پوجي اپریشنونه شوي دي نو د هغې وروسته پوج ویلي دي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په سیمه کې امن پځې شوی خو دې ځل یو وارې بیا د اپریشن تیاری شوې ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز تحصیل تانګي ملت